رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم چا چې فرمای یو وار درود وویل الله جل جلاله پر هغه باندې 10 رحمت نازل کوي. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د درود ویلو 40 ګټې دي. د الله امر په ځای کول، د الله سره موافقت که څه هم د دواړو درود توپیر لري، له ملائکو سره په درود ویلو کې موافقت، د الله له لوري په درود ویونکو 10 واره درود ویل کیږي. په درود سره 10 درجې ترلاسه کیږي. درود ویونکي ته 10 نیکي لیکل کیږي. په درود سره 10 ګناهونه بخښل کیږي. درود د دعا قبلېدلو سبب ګرځي. درود د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت ترلاسه کولو سبب ده. د ګناهو بخښلو سبب کیږي. په درود سره الله د بنده غمونه او اندېښنې ختموي. د قیامت په ورځ به درود ویونکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې وي. د غریب سړي لپاره درود د صدقې ځای نیسي. درود د اړتیاو د پوره کېدلو له امله ګرځي. درود د الله او ملائکو له لوري د سبب درود د الله او ملائکو له لوري د درود سبب ګرځي. په درود سره انسان پاکي او تزکیه ترلاسه کوي. په درود ویونکو به له مرګه مخکې د جنت زیری کیږي. درود ویونکي به په آخرت له سختو نجات ترلاسه کوي. د درود په برکت انسان ته هر شی کم شانسي هیر سوي ورپه یادېږي. کله چې د یو چا شی هیر سوی وي نو هغه د درود ووایي، هغه هیر سوی شی به ورپه یادېږي. درود ویونکی او سلام کوونکی ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي. څوک چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وایي هغه ته به جواب ورکول کېږي د سلام. درود ویونکي به د آخرت په ورځ نه پښیمانه کېږي. په درود سره فقر غریبي له منځه ځي. په درود ویلو سره د بخل، ناروغي او بدخویه له منځه ځي. درود ویونکي ته هیڅوک شی رانشي کولی. کله چې څوک درود وایي درود ویونکي ته به هیڅوک شی رانشي کولی. د درود په برکت د جنت لاره پیدا کیږي. د غافلانو په مجلس کې سړی له غفلته نه ژغورل کیږي. درود په صراط لاره، پل صراط لاره د پوره رڼا سبب ګرځي. په انسان کې جفا او سختی ختموي. د اسمانونو او مځکې مخلوقاتو په منځ کې الله درود ویونکي ښه یادوي. درود د برکتونو سبب ګرځي. په درود سره د الله رحمت ترلاسه کیږي. درود ویلو په مؤمن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه زیاتوي. د درود ویونکي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه کوي. درود ویل د هدایت او د زړه د بیداري سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د درود ویونکي نوم اخیستل کیږي. په صراط به د درود ویونکي قدم ثابت وي. په درود سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حق یوه برخه ادا کیږي.